Islam yahdimu ma kana qablahu. Guna-guna di Islam memang dikritik datul hadam ke datul sakni. Wakadal hajju wal hijrah. Andana hajj atau hijrah atau guna-guna memang dikritik. Hajj atau hijrah bangkit atau guna-guna adalah sebagai ada ma. Kemudian kalau katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bermakna asyik. Dah kullu min Zaid bin Yazid زيد بن يزيد أو إسحاق بن منصور كلهم عن العاصمين يكون بقية العاصم إمام مسلم رحمه الله ذري أستاذان يوم محمد ده بل أبو معن زيد بن يزيد أو إسحاق بن منصور يكون بقية العاصمين أستاذان ذري إمام مسلم عادة مصادق وجهات لشان واللبسول ابن مسنان قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم أبا عاصم لا نبي الضحاك بن مخلد الرجل قال حدثنا حدث بن قال حدثنا قال حدثني ابن وابي حبيب عن سلمان بن النبي رضي الله عنه كل من عبد الله بن شماسة بن زيد أبو عمرو أبو عبد الله الكنية أبو عبد الله الكنية قال عبد الرحمن بن شماسة حضرنا عمرو بن العاص من حضر عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ورواد عمرو رضي الله عنه في سياقة الموت ذاك وقت الرجوع حال الرجوع المرء ذات حالت من فتح لنا قريب الموت يبكي طويلا دي جلدي مدة معنى جلدي جلائي كولا وحول وجه إلى الجزار مصيبته والديوانتا وجعل الجنود يقول يا أبتا ایک مدار وجه جاري أما بشرت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقضاء اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صدار دینے نظر کرے اے پیغمبر علیہ السلام کا صدار دینے نظر کرے نو چار نبی علیہ السلام کا تدبیر نظر کرے نے ہمارا انا بجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قال اثر وجهي وقال ان افضل ما وحي شهاده ان راوان ونبيني ان افضل ما نعد ترقى بشمس شمارنا شهاده ما لا اله الا الله وأن محمد رسول الله ديوجن بهترين آغا جسم بشمار ذات التوحيد وإني قد كنت على أطباق ثلاث إني ذشب قد كنت بشكلهما على أطباق ثلاث تبريحنا فكهما ما بانت ريحنا بالشيء ولقد رأيتني قد أقيس رجبين الزعمرا وما أحد يوتن أشد للسخط بعضاً رسول الله صلى الله عليه وسلم مني وزمانة ذات جواب نبی علیہ السلام پر سمر زما پروجو ذات دین زمانہ ما سوا د چاړي زیاد پروجو ولا احب الی او نو یوتن ولا احب او نو یوتن احب بالمحبوب الی ماتا قد پیغمبر علیہ السلام تا الذين محبوب شيء ماتن ولا احب الی ان اكون قد استرسلت منه فقتلته نور محبوب ما تدینا جذب پتا کی قد استرسلت منه جما قدرت حاصل شي پیغمبر اسلام باندې فقتلته او زمرتن شان رامن کو نبی صلی الله علیه وسلم ما داوی وقولا پیغمبر علیہ السلام باندې ما قدرت حاصل شي او د نبی اسلام کو ودنه تدینا محبوب شی ما تبلغ نفلو مستقد مرشغالات التخال فدي حال باني لكنت من أهل النار دفد جهنم يانا نوما فلما جعل الله الإسلام عاصمة الإسلام بالفكر بالمعرفة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في عمر الإسلام كرانوا فقلت معطلق أقصد يمينك لا تقول وكيل فرق بايعة لتفارة تاثر بيعة التمام فبسط يمينه بالإسلام لا مبارك ورقم قال لعمرو فقبضت يدي لا مثل نقول
هغه د لاس وګورو ماته نه لاس راغی نو پارا مالک یا عمر نبی صلی الله علیه وسلم سلی تعالی اے عمر ابن عبد الله ولد قال عمر وتم في الارض ما اراده ان اشترك زما اراده ده تابان لو شرط کی زما قال نبی صلی الله علیه وسلم تشتركوا بماذا او تشترك ذی فسباندی یا معنا تشتركوا بماذا د احتیاط کې د توجه نه شرط دې په شرط د احتیاط د پاروي نو د احتیاط د توجه نه کې ولی قلت ما وتویل ان یوفرلی سبا فنو کړی شي ما د پارا پس تک د ایمان راوړم چې الله ما تبارک وتعالى نو نو قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فتن الشيء ان الاسلام ياتي ما كان قوله چې اسلام خپل هغه ګناهونه سمح وکړي او ساتي هغه اثر د ګناهونو چې دین مخشي وي وان الهجرة تهدم ما كان قبلها او الهجرة وان الحج يهدم ما كان قوله حج دام ګناهونه چې جنو معاف کړي نو ګناهونه مکفرات د ذنوب چې ګناهونو د پاره کفاره ګرځيږي هغه یو څو امور یو هغه حسنات سره نه کې دا مکفر د سیئات د پاره ورته غیر ګناهونه حسنات باندې دا معافي او پاتې شو کبایر غټ ګناهونه دا په توبې باندې دا معافي بغیر توبې نه معافي وسوال دار چې دلته کبائر هغه بغیر توبې نه معافي دي یا کبائر التماثی کی چلا کبائر وتعالى حق یا انسان صحیح طریقے باندې توبه کوي کبائر دا حسنات نه معافي چې څومره نیتانه منځونه کې عبادت کې روزي دې سره سوتو جواری او بلا وسنا عبادت نه معافي نه دا په توبې باندې معافي نو حج او هجرت دا حسنات چې کله دا حسنات دي نو په دې باندې څنګه مخکې ګناهونه شي دي هغه ټول معاف دي دا هم نیکی حسنات ته جواب دا وکړه منګه د نصوص نه دا معلومي چې د مکفر د کبائر د بارا توبه کبائر التماثی کی توبه وو نو د دې وجنا د هجرت او حج حسنات نو باید نه چې موږ په حدیث کې تقید وکړو ولې کټه په کې دې تقید ونه کې نو بیا په تعارض راځي چې ګناهونه کبیره او حسنات نه معافي نو حج او هجرت باندې څنګه ګناهونه معافي نو کې ته کې دا کېده چې مراد د حج نه هغه حج مراد دې چې مکفر د کبیره ګرځي او کله چې دا حج الحام د حج سره د توبې وشي سره حج کوي مال ګناهونه معاف توبه ورته کواسي لوی ګناهونه معاف هجرت دې وکړو مال ګناهونه معاف او چې کله توبه دې ورته کوي سره پټ ګناهونه دا معاف ځکه حج دا مکفر د سیئات هجرت دا هم مکفر د سیئات نبی علیہ السلام په دور صحابه کرام څخه د هجرت استعمال کول چې حرکات یې معاذ بن عمر مقدمه کې بیمار او مریض نو څومره خطو چې دلته نه سمړ نشم او کوم وطن ته هجرت کړی دی هجرت ته دما فرض شي هجرت مې ګډوډ شي نبی علیہ السلام په نه ته ورته نه ډېر خلک ته بستا فائدہ الله ورته ډېر کافرانو مراد دې ته ضرر ورته هجرت بنه ولا دوار نه مراد هغه حج او هجرت دي چې هغه سره الحاق او توبې وشي توبه او توبه لا دین ورست حقوق الله چې کوم د انسان په ذمہ باندې دي حقوق الله چې سړی اسلام راوړ حقوق الله ټول معاف هغه حق داسي چې انسان په ذمہ باندې کوم حقوق الله باقی انسان اسلام راول دا ټول ساتل
پاتې شو سړي اسلام راو او حقوق الله په دیوانی حقوق العباد دي. نو حقوق العباد کې به تفصیل دي. حقوق العباد ټول معافي نه په اسلام باندې. ځکه سړي چې اسلام کله راو حربي سره اسلام راو نو په دې سره حقوق غیر مالیات څومره دي هغه ټول معافي دي. حقوق مالیات دا معافي دي نه. حربي مسلمان کم حقوق چې دې کوئی د خلکو تعلق لري او مالیات ندي حقوق مالیات هغه غیر مالیه معافي دي. حقوق مالیات دا نه معافي او پاتې چې ذمي اسلام راوړي حقوق الله مطلقاً ثابت شو. حقوق الله ټول دا معافي. حقوق العباد مطلقاً معافي دي نه. مالی وی او غیر مالی وی دا معافي دي نه. تزمی ولګي هغه اسلام راوړي او په حربي راوړي غیر مالیه ثابت شو. مالیه نه ثابت او ذمي مالی او غیر مالی او ثابت دي نه. حقوق الله دا ثابت دي. وما كان احد احب اليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما محبوب النبي صلى الله عليه وسلم رسول نقل وجماع اسلام راو ولا اجل في عين منه او دې لوی زما پسترګو کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه ما رسول نو نبی صلی الله علیه ډېر غټ ما سترګو کې ډېر تعظیم ولا برسو نو وما كنت اوتيكم هو ما تقدري ان املا عين منه جدت مستر کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه جلال له د وجد لوی د پیغمبر علیه الصلاه والسلام نبی صلی الله علیه وسلم معنا دا نو ما ولا املا عيني منه او نو تقدم جدت عيني دوار کوي منه د نبی صلی الله علیه وسلم نه جلال له د وجد چانه د لوی والد نبی صلی الله علیه وسلم د نبی اسلام تعظیم دومره زما درکو چې ما پیغمبر علیه السلام ته دومره نه لیکلي چې دا سترګې په پیغمبر علیه السلام باندې تکي کما ولو سئلت كما تاسو په شان اتي کرو چې د نبی اسلام بیان کما ما تاسو زما طاقت نشته ولې دې چې ولم اكن امر وعيني من وجه کذنی مجمع د کړي سترګې نبی اسلام نبی اسلام پاک د کړي سماج سوبي نبی اسلام پر مبارک څنګه درګي مبارک څنګه نبی اسلام څنګه مخ مبارک څنګه شو دي غافل څنګه زړه توصیف بیان نشم کوله د کمان نبی اسلام ته دومره عمیق نه دي کتلی چې د نبی اسلام توصیف او بیان کوم د تعظیم د وجنا ولو نص على تلك الحال فبدي حال وانا مشغول رجوت ثم اريد ان اكون من اهل الجنه کبدی حال چې وفات شوی دی ولې د جنتیانو اجازه ما یقین امید نداو ثم ولينا اشیاء بیا غیر باندې تصرف د سجدونو کړی ما ادري جنت طریقه ما حال فيها اشیاء کې بدما حال فی دینه بعد نو بیا موږ لګیدلیو او سجدونو تصرف موږ کړی معنا دا چې تا په هدا باندې پاتې شو دی موارد تاسو شوی دا هغه موږ سي سره تسویلی کړي نه د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې سره تسویلی نه تسویلی الله دې کوم اجرونه ثوابونه مقرر کړي موږ ته سره راکړي څنګه راکړي یا ترهم حال موږ باندې دا اول حالت د ما یقینا جهنم او کفر مرشه دویم حالت د امید جماعت به جنت میلاو شي او د دریم حالت ده لګي لیکن به وی فاذا انا متذم شمفلا تسحبني نائحه مملګری کوئی ما سره نائحه هغه جوړې کې خدي چې کوم خدي جوړې کې یا عمل نکړ ولا نار اور ملګری کوئی ما د عرب د عادت فاذا دفنتموني الى ما درتم في وصلوا علي دعاء واستنى واروي ما باندې خاورې په آرام باندې ورور را باندې خاورې اچوي ډیر چالاکی باندې کوي یو شن دې شن وی زور تر خاورې اچولتا او باندې ورته کې راغلي دی یو ستن دې سنمان ادا د ورور را باندې خاورې واچوي چالاک خاورې بنا کوي اوس سوال دا دی چې د مرګ نو وروسته د تعلق د دنیا سره ختم شو تعلق دنیا سره ختم شو ته و د دې تعلق دنیا سره ختم شو دینه معلومه شو
چې دا خاورې اچول پکار چې خاورې اچي نو زور سره خاورې ماچ ظاهري معلومیږي دا عمل د تعلق د دنیا سره ختم دی او بیا دې مړي ته په زور خاورې اچول باندې تکلیف هغه ته تکلیف رسېږي خاورې چې اچي نو په آرام باندې ورو باندې خاورې اچي هغه نبا ثم اقيم حول قبري ضربنا تخرينا هغه نبا تاسو به ودرېږي چار چاپې د قبر زمان قدر ما غنه باندې تنحر جزور چې هغه ذبح کړی شي او ويقسم لحمها چې وخت تقسیم کړی شي کله دفن شم دومره اندازه شو ذبح کړی شي حلال شي سرمن کړی شي او وخت تقسیم شي دومره اندازه باندې ما چار چاپې ما ته ودرېږي دی ورانه حتى استأنس بكم دې پانا چې د اورس پونی سملتا سره حتى استأنس بكم ترګي چې د اورس اور په سملتا سره دربانا نه دینا دې کې او بل وانظر وګورما ماذا اراجع به رسول ربي ماذا اراجع به رسول ربي چې کله نکیر او منکر راځي نو وګورما چې زه د نکیرون ترجمانه تپوس کی داخلي سیدنو تپوس کوي چې دا هغه استاد ته جواب ورکوم تاسو ګورئ چې کسړي بل چا باندې ضرورت کوي چې هغه نکیر منکر راځي نو تاسو ولاړې نو ته جواب ورکوم نو صحیح طریقې سره جواب دا و سوال دا چې د متن وروسته تعلق دنیا سره ختم د دې کورس نو څه مطلب د دې کورس نه مطلب دا دی مولانا شبیر احمد رحمه الله جواب کړی د دې مراد تلاوت کول دي چې کله دفن شو هغه نه بعد تلاوت راته وکړي تلاوت وکړي ما ته راځي یا د دې نه بعد د دین مسله میراث وغیرہ بیانول دفن نورستا چې کله مخ مړ شي هغه نورستا به مسله میراث وغیرہ بیانې ځکه دې سره ملي ته پیدا رسیږي دین مسله بیان ہے مړی ته پیدا رسېږي تلاوت کې پیدا رسېږي دین مسله بیان شي هغه چې مړی ته دعا کې دې سره مړی ته پیدا رسېږي مړی ته پیدا رسېږي دې وجه دین مسله دا بیان نه زمون متعلق بیان دی میراث چې دې میراث مثال سره مرشوي د توسي شې څو پاتې بچي زمان نه ورونه مور پلاس پښتنشته هغه مسله خلکو ته بیان چې میراث په دې طریقې باندې دا تقسیم یا عام دې میراث مسله بیان یا دې نه ما سوا نور مسائل د مرګ او داخله جنت او دوزخ بیان ځکه دې سره مړي ته کړی دا ملي په دې حدیث کې یو اشاره چې هجرت او جهاد او اسلام د څومره ګناهونه مخکې شوي او ګناهونه مخکې اهمیت د حج اشاره شو د هجرت اشاره شو د اسلام ته اشاره دویم دې حدیث نه دا سره معلومه شو چې یو سړی ته مرګ حاضر شي مرګ وکړي دا خبره ورته دا چې الله باندې ګمان نشي کم آیاتونه درجات امید دي هغه ورته بیانوا احادیث د عفو ورته بیانوا او امدارنګا چې کوم الله پاک بشارت ذکر کړي مؤمنانو لپاره هغه بشارت آیاتونه دا ورته ذکر کړه هغه ورته بیانوا د دې اعمال حسنه یادوا نیک عملونه ورته موجونه لیکلي روزي دي ویلي دا کار وکړي څکه هم چې مسلمان او دا چې هر اعمال دې الله دې لپاره چې الله باندې دې ګمان کوي او په دې باندې مرشي او دا بل اتفاق دا مستحب دي او امدارنګ پیغمبر اسلام الله تعالی فرمایي انا حدیث کوتره انا عند ظن عبدي بي زد بنده سره هغه معاملې کوم چې کوم ګمان سما باندې کوي سما باندې خو ګمان کوي نو کوم معاملې کوم چې دې سړي ګمان داخل شي دا څه باندې کې هغه روان دي او ته ورته حسنات یادینا او ته ویني هغه راغانه دې ټول کړي کې یادانه دراوړلې اوس مرتي کې ځان وتی دي ټول پتان سره الله پاک او یا ورته ګور اغلا دې کولا رضی غلا دې کولا ما ته دې مکو تعالی الله کړی دا ورځان چې تاسو ورته نو وګور مثبت تاسو خبرې مو ده نه کې بدی باندې یاد دې وخت به حسنات
نیکی ورته دا یادې چې الله باندې ګمان وشي او دې سړي چې الله باندې ګمان وشو انا عند ظن عبدي بي الله وسره اقسم عملا انسان لکه وصور دې عمرو بن عاص دا زوی خپل اما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء اما دعوت نه یاري اسلام نه مخکې د بوتانو عبادت کوي یا د ټول یاغي وستی نو نه د نبی اسلام زیره دعوت دی درې مسله دا معلومه چې نبی اسلام صحابه د نبی اسلام څخه توقیر او تعظیم وکړي چې د نبی اسلام د ډیر توقیر د وجنه امر بن عاص ما پیغمبر اسلام ته تکلیف د اجلال د وجنه او د لوی د وجنه دا کتل دي بل دا مسله معلومه شو چې کله امتثال د امر د نبی اسلام څخه د نبی اسلام منع کړی دا نه یې به مرګي کوي نه اور به مرګي کوي نه ذکر یا حد حرام تمرنا بعد یا حد حرام جو ورته مړي په اور عربو دا د څمړې په خبر روان شاته اور له پولیسي کې ټول راځي اور باندې څنګه کوي دا نه مو سبب د کراهیت د اور د حالت چې دا شعار د اهل جاهلیت او یا دا مکروه ده دا تفاولا بالناس د دنیا کې د اور په روان کړ د دې وجنه کو دا مکروه او بل نو به وي چې خاور را باندې واچي خاور را باندې واچي په آرام آرام باندې آرام باندې دا واچي بیا ډیر مزه نه تختینا انت وتاسو کوی او دې معلومه شو چې عذاب قبر فتنه القبر دا حق سوال د ملکین او د نکیر او د منکر د سنت او جماعت مطلب دی دا دواړه ملائکه راځي او دې په دې تاسو کې تاسو دا درې څه شنو بتانه کوي د نبی د صلوات الله تعالی متعلق چې وما ربک دې تاسو کوي وما دینک وما نبیک دا دې شنو بتانه که مسلمانانو جواب په صحیح طریقې باندې چې مسلمانې کافر مشرکی او یا د اعتقادي منافقین نبی هغه چې ها افسوس دې نه کوي ما ته پته ده بل حدیث نه معلومه شو چې مړی د تنشي هغه نه بعد څه وخت د پاره بدانې کوي دا به تاریخ او بل دې حدیث نه معلومه شو چې چار کافر دې خبر نه چې کله خلق کیساش له حدیث کې اسمه او فرع عالم مدامن اواز او الله تعالی قوت دعوه ورکړي قوت الله تبارک وتعالى دا کړل چې دا او تاسو به کیساش استعنس بكم ولا تاسو کوم څه کوم هغه نو ورستا به تاسو راشي او وفي قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون وابراهيم بن بلال ورسول ابراهيم قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال اخبرني عبد المقصود انه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان ناسا من اهل الشرك قتلوا ولا نفصلوا ثم اتوا محمدا صلى الله عليه وسلم وقالوا ان الذي تقول وتدعو حسن ولا تجرنا ولو تخبرنا فشئت خبر راجع ان لما عملنا كفاره ان لما عملنا او موږ کوم عمل کړی چې هغه د پاره کفاره شي معنا دا چې دا څنګه دا خبر راکا چې موږ کوم عمل مخکې کړی دی او دا اوس ګناهونه کړی چې دا اوس موږ ایمان ورو دا راغلی د پاره کفاره دا کوي معنا دا له تخبرنا لا اسلمنا کوم څه خبر راکې چې هغه د پاره کفاره کوي موږ به اسلام راو موږ مسلمان او اسلام راو چې کله دې جاوله کنا دلا ان یا نه الذين لا يؤمنون والذين لا يؤمنون ما الله الا ما ولا يأخذون النفس التي حرم الله الا بالنفس ولا يظلمون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما ومن يفعل ذلك الله شريك له انسان ثنا يلقى اثاما دار مقامش العقوبه او عذاب سره یا اسام یو کنزله جهنم کې هغه سبب وګورئ شي یا اسام جزاء اسمه دي تو بدل د ګناه ورکول شي انسان تا او نظر آیا نظر یا عبادی الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله نو می لکېږي ما ته تاسو ته دې پرې په خوشاله وګړي
اسراف هم کړی دي ګناهونه کړی دي منو مې ده کې الله پر او ګناهونه ټول د اسلام د وجه نه تاسو معافي وای باب بیان د بیان د حکم د عمل د کار کې د اسلام بعده چې کله اسلام راوړي بعده رسل دینا او الكفر وی کفر حالت کې ګناهونه وکړي هغه نه بعد اسلام دی هغه کفر حالت کې چې کوم ګناهونه کړی وي ایا د هغه مؤاخذه د اسلام نه ورسته داشته او داشته وای وفي بلغتني حملت يحيى قال أخبرنا أبو وهب قال أخبرني يوسف عن الشهاب قال أخبرني عمر بن الزبير أن علي بن حجاج رضي الله تعالى عنه أخبره حكيم أمر وأمرني عروة إنه ذا حكيم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ركو نورا أغفرنا كنت ثم أتحنس بها في الجاهلية أتحنس بها نما کار کړه دا چې مردان خارج ولا دحين او دنانه پچاکه پچایږي تعصم تحارل تهاجد هغه چې ځان د ګناهونو واسي هغه چې هغه ځان د چانا د هنس نه چې دین راو واسي هغه چې هغه د قوم نه کې ځان واسي ما جاهلیت کې دا کار کړی نو اتحنس بها ما ځان داسې او پیټ کړی چې ځان یې سره د هنس او د ګناهونو په جاهلیت کې هغه څه شی جاهلیت کې ما کړی دی جاهلیت په زمانہ کې نو هل لی فيها من شيء ایا ما د پاره ولې کې تشته کنيشته ما د پاره ولې کې تشته کنيشته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما اسلمت من خير اسلمت السلام راوړې على ما اسلمت مع ما اسلمت تر دې چې تا مخ کې کړی دي من خير نه خيرنا یا دا على سبب یا معنا د معاصره دا معنا دا چې تا ایمان راوړې تا ایمان راوړې سره د اعمال د خیر نه چې جاهلیت کې کار کړی دي نو معنا دا چې جاهلیت کې کوم نیکی کوله هغه اعمال برقرار وساتم هغه اعمال نیکی کوا صدقې دې کړې دي کوا خیراتونه دې کړې دي کوا سیده رحمی دې کړې دي کوا غلامان دې آزاد کړی هغه کوا یتیمان حقوق دې پیمان کړی دي ادا کړی دي هغه کوا هغه سره اسلام راوړل جاهلیت کې کوم نکاح نه کړی نو هغه تبر قرار او ساته برقرار دا وساته او تحنس دا ویل چې تعبد تا معنا لري کون تو اتحنس بها مع عبادت ول په قرباني کو چا چې جاهلیت کې ایا ما د دې کې څه ملاويږي کنه ملاويږي کنه ملاويږي په دې مسله کې اگر بعض علماء چې کافر چې کوم کفر حلال کې نیکی کې اعمال کې الله ته تقرب الله ته نزدیکی ہے کوم طاعات کې ثواب ملوي چې دې ته ثواب دانی لري تچې ته ایمان نوي څومره اعمال کې دې ته ثواب دانی لري په حدیث چې پیغمبر علیه السلام د دینه معلومیږي چې کوم اعمال د خیر کې برقرار اوسه د ثواب ملوي نو ځکه علماء دې کې مختلف تعبیرات بعض علماء د احتمال لري معنا دا چې تاسو کوم څه کړی څه کارونه دا کړی په اسلام کې په دې ښه کارونو باندې تاسو قاعده دا د جاهلیت په دور کې چې ښه کارونه کړی دي دا توصیه او تمهید د جاهلیت په دور کې چې ښه کارونه کړی دي دا امداد یو کتا سره په پیل خیر اته کارونو برکت باندې تاسو سره امداد وکړو چې تاسو کې کولان الله د اسلام معنا در د عادت چې تاسو جاهلیت کې کوله صدقې شرعونه غلامان دي ادا کول دا تمهید استاد دا استاد لپاره معونت او امداد په پیل خیر او یا معنا دا ده چې جاهلیت په دور کې چې تاسو کارونه کوله انت تخلص تاسو فتو رانه سره او غیراتونه صدقې غلامان آزادوي همدارنګه داسې رحمي کوي هغه ثنا وسم باقي پاتې اسلم تعالی ما اسلمت من شر
البته خلکو صفت کوله چې په اسلام کې دا کارونه وکړي اوس صفت هغه سنا سبا صفت هغه صفت اوس باقي دا درېمه معنا دا ده پیغمبر علیه السلام کوي د جاهلیت په دور کې د خونې کارونه کوله دغه خبره نه ده چې الله په هغه نیکو د وجنه الله ستاسو په نیکو کې چې په اسلام کې الله په هدایت واره راوړي او الله د هغه اجر ساتي مدینه معلومیږي کافر کله چې نیکی کوي مزي وجنا تخفیف په عذاب کې راځي تخفیف راځي په عذاب نو معنا دا چې اسلام کې نیک کارونه کې په کفر حالت کې لیکلي دا کفر حالت کې نیک کارونه چې دې شستا پر حسنات نیکی کې داغه د وجنا یا واله دي یا واله څلورم معنا دا ده نبی رسول الله وایي دا هغه د نیکیو په برکت باندې چې صدقې خیراتونه کارونه کوله الله دې په هدایت کې اسلام چې دا مسلمان چې هغه نیکیو برکت اسلام تعالی ما اسلمت من شيء اسلام دې راوړې دا په څور د غالبانه چې موږ کارونه دا دې کوله دا نه کارونه دې کوله دا دې په برکت الله تبارک وتعالى تاسو هدایت او ته مسلمان دغه یو سره نیکی کوي خکارونه کوي دا نیکی خکار کول دا دلیل د سعادت اخري انجام دی اخري انجام وشي او چې یو سره اول نه نیکی د کې معلومي انجام دا خنه د دې حسن عاقبت نشي ورسته کوئی د پاره مثال یو سره ابتدا اول نه غیر حاضر نه کوي معلومي کې چې دې انجام خراب انجام نشي چې یو سره ابتدا اول نه حاضر دي کیوي او هغه نه بعد دی حاضر دي وی او هغه نه بعد دی معلومه کې دي انجام خراب انجام خراب هغه چې هر یو راو یا به دي انجام ګډوډ عاقبت دې شي ګډوډ هوا منصوره سعی کوشش حبس دا کومه ته ملامت او کبل فرض ورته ملاو شي نو به چې تمیم قاف به او لام ورته ملاو شي هغه چې جن اخري درجه دې ونه دا ورته ملاو شي انجام دې خبره لکه دا مثال دې چې اوسړې خود کوي خو اخوان اول چې خود کوي دې نه معلومه دي چې انجام خود چې اوسړې اول نه پاتې نو معلومه دي انجام معنا دا ده دا اول نه کارونه پر دي کو پر حالت کې دوله د دې دلیل دا چې انجام خراب او انجام د ذات چې اسلام او مسلمان او اسلام دې هغه ده پنځم ابن بطال رحمه الله چې حدیث چې کوم ځل راغلی دی د حدیث په ظاهر باندې بیان معنا دا ده چې تاسو سره مسلمان چې اسلام راوړي او په اسلام باندې وفات او مرشي نو چې کوم خیر نیکی کارونه په حالت د کفر کې کړی دا هغه تمام معتدل دي په ظاهر باندې ده په شرط دی باندې اسلام او چې اسلام درو د کفر حالت کې کوم کارونه کړی دي نیکی هغه ورته اوس دې ده نه د ابن بطال رحم الله د پر دلیل او حدیث ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ حديث پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه فرمایي اذا اسلم القاتل وحسن اسلام کافر وروړي او اسلام خوشي الله تبارک وتعالى هر یو کی چې دې مخکې کړی ده الله په دغه پرور کې هر یو ګناه چې دې مخکې کړی هغه معاف د نیتی مقابل کړه ګناه جامه جمع کې څومره نکاح کړی هغه الله وږي کوي په عمل نامه څومره سیئات کړی هغه الله تبارک وتعالى محمود او د دین او رستا په دې سړي یو نیکی یو بلد شمار شي او الى 700 ذوقين بالوسط والمضاعفين والى اضعاف كثيره دا مضاعفين
روان حد معلوم نه الله دې الله تبارک وتعالى اجرونه ثوابونه والثواب بلکې بل حدیث کې راځي وزره څنګه یو په وزره اجر ثواب دا ورته نه د دې روایتونو معلومیږي حدیث چې کافر چې اسلام وروړي مسلمان چې اسلام مختشي نو دې لپاره په اسلام کې هر هغه حسنه نیکی لیکل کېږي چې کوم عمل نیکی په حالت د شرک کوي چې کفر حالت کې کوم نیکی کړی د اسلام په حالت کې دا ورته لیکل دا ابن بطال رحمه الله ابن بطال د حدیث ذکر کړل هغه نو وروسته بيداوي دا خدای الله دا اعتراض وکړ چې کفر کې نیکی کړو اسلام نه باندې هم نامه کې نیکی دي دا مو الله فضل کوي دا الله تفضل دی دا الله احسان دی الله یو حق مقرر کړی دی کې نو الله تبارک وتعالى احسان کړی نیکی کې د پاتې سره څه کوي الله سره تفضل او احسان دی ذکر اگر اسلام تعالی ما اصلت من خیر الله وسره احسان کوي الله وسره نیکی ورته ورته کی کړه نه باندې تاسو اعتراض دا الله په فضل طرف احسان کو بنده باندې یو لنا سر کا کو قرآن پر کوي دا ابن بطال او زمون فقها حضرات هغه داوي چې د کافر عبادت داخل کیږي د اسلام وروړي د کفر حالت کې کوم اعمال کړی هغه پر اعتبار دانشته تمام فقها وی د هغه اعمال په اعتبار نشته ده لیکن په احکام د دنیا کې اعتبار نشته کله اسلام وروړي دنیا کړی ده او د اسلام وروړي راوړي شادي شوه ده کنه چې ګوره بوا سوري ورسل او کچې ته شادي شوه ده هغه نه مخکې د اسلام اسلام د له ورکی لا تکار دا چې احکام د دنیا د ټول متعلق د فقهاو خبره د اخرت سره نه لري کله او اخرت کې ثوابونه ورته کومه دي نو ځکه چې اسلام راو د فقهاو خبره تعلق احکام د دنیا کوي د احکام د اخرت سره تعلق دا نه لري نو دا وجه بعد اگر کا د کافر بعد اعمال احکام دنیا کو هم تعلق مثلا بعد اعمال ټول لکه کفاره بیان او کافر یا د دین ما سوا نور کفارات په کافر باندې لازم شي نو چې اسلام ملوم نو د کفاره دا ورته د کفاره دا ورته نو اوس د دې کفر حالت کې کور کړی وي نو دی باندې اعاده دوباره دانش د کفر حالت کې ور کړی وي د کفاره دوباره دی باندې اعاده نشته کفاره بیا نو کفاره د دې په ذمہ باندې امه تصریح کی به په دې مسله کې خلاف ده چې کافر هغه ولوي جنوب شي په حالت د کفر کې او غسل وکي نو هغه نواز اسلام او اعاده د غسل شته کې نشته امام شافعي رحمه الله هغه داوي چې د کافر هر طهارت صحیح غسل هم صحیح کاوځه کړي هم صحیح تدیمو هم صحیح او اسلام ورو په هغه طهارت باندې کفر حالت کې پرې مخه باندې رسول کوي د دې طهارت دا صحیح نو هغه وی دا صحیح ټول طهارتونه په غسل دې کته تیمم دې کاوځه نو دا ټول دا صحیح نو ذکر داوی اسلام تعالی ما اصلت من خیرین دا کوم عمل کړی نو اسلام یو علامه او سبب د ناظران یا معما اصلت اسلام کې کوم څه کړو دا کې د وجه نه اسلام او دا کې سبب باندې دا اسلام او وبه قال حدثنا عبد الرواني وابو محمد الفرسواني وحدثنا قال حدثنا يعقوب وابن قال حدثنا ابي عمرو عن الشيخ قال اخبرني عروه بن الزبير ان حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه حكيم بن حزام اخبره انه قال الرسول صلى الله عليه وسلم ده حكيم بن حزام رضي الله عنه ده هغه صحابي
دې دا منقبت الله ورکړه چې دا په بیت الله کې پاتې شي بیت الله او به دې متعلق راځي چې دې شپږ کاله پورا په جاهلیت کې کړی او شپږ کاله په اسلام یو سلسله کال عمر یو دا منقبت دی چې په بیت الله کې د دین ما سوا بل صحابي چې د بل څوک پیدا شوی دا په بیت الله کې پیدا شوی او دویم شپږ کال پورا په اسلام کې تیسری شپږ کال پورا د کفر داسې د فتح په کال باندې اسلام راوړ او مدینه منوره کې په ضرور په هجري کې دا وفات شوی دا هغه وخت چې کله اسلام فارشي دې انتشار شو اسلام شو دا وایا انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون كل ما حدث بهذه الجاهليه سنه على او كلا بلا من حديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدلت على ما أدلت بالخير وبه قال حدثنا كتاب إبراهيم وعبده قال أخبرنا قرة قال أخبرنا معمر بن مسعود هذا الإسناد قال حدثنا كتاب إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن حديث الشيخ رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أنت أخذت أقوال الجاهلية قال هشام يعني أكبر يعني ما تابعدار دي کی میکړه په دې باندې اثرانو فعل غیر میکړه ته حد میکړه دي ها بدر امور وایا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى أستغفر لك من الخيرات إلى الخير كل توفى إلا أوصينا الصلاة في الجاهلية إلا معصوم بالإسلام مثله وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن زبير عن هشام بن عروة عن أبي أن حكيم بن حسان رضي الله تعالى عنه أحدث في الجاهلية من هذا الرجل وحمل على مئة بعير سلطان باندې بارونه اسو معنا بار وکي اسو د خیراتو سلطان ثم اعتق في الاسلام ثم اعتق في الاسلام نو بیا دې په اسلام مئة نوزل نو دا وحمل على مئة ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث وایا او دې باب دې بیان د ایمان او باب دې په بیان د اخلاص د چاته ایمان د تفسیر ایمان او اخلاص د چاته ایمان چې ایمان نو دې کې با دای چې ایمان راوړ یو په ایمان کې په خپل ایمان کې شامل او بل په ایمان کې به اخلاص موجود خالص الله رضا ده او په دې کې با شک او شبهه نه وي شایبه او نه وي او په خپل ایمان کې موجود شي دا نه چې خدای یو شی باطن بل شي اسلام ظاهري او حقیقت ایمان نه وي نه حقیقتا په ایمان راوړي او خپل ایمان نه وایا وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية وأبي عن عمر عن ذلك قال عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فكذلك على أفعال نو دا آیات چې دا آیات نازل شو الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ایمان اوري به ایمان سره ظلم خلق کوي نه خپل ایمان چې زیاتې نه کوي ظلم دا نه نو شق ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه باندې خبر دې تقول لله وقال لي ولكن لا يلزم رسول الله چې خپل ځان ظلم نه کوي ظلم دا نه کوي نو دیو جنا دا خبره دې راځي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما تظنون دا خبر دا څنګه کتا چې ګمان کوي نه هو کما قال دا څنګه څنګه چې لقمان حکیم ابن کل یا بلا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم نبی رسول الله ویل چې ظلم د مطلق دی چې په مراتب مقید دي صحابه کرام د ظلم نه مراد او مطلق ظلم واغستو پیغمبر اسلام یې نه ظلم نه مراد مطلق ظلم نه دی بلکې مقید دي مراتب الشرك مراد دي چې پیغمبر اسلام او ویلي چې ظلم علی اسلام دی او مؤمنین د تکاسب ګمان کوي
دین مراد شیخ دین مراد دین لقمان حکیم خپل زوی ته دا ویلي او صحابه کرامو دا ظلم حمل کړو په چا باندې په حکم باندې او متبادر فهم تمدار دي دا ظلم چې جنو دا عام مراد دی نو څنګه صحابه کرام باندې دا خبره ډېره سخت شوه د دې چې پیغمبر علیه السلام صحابه کرام پوښتنه کړو چې مراد د ظلم دا معنا مراد دا څه ظاهر صحابه کرام څه په دې باندې خپه شو د ظلم دا معنا انسانانو په خلق حقوق کې څه کمی یا یو سره د ځان سره ظلم کې ځان سره ظلم دار چې ته ارتکاب د معاصی او کې ګناهونه درنه وشي نو دې دا ګمان سره دا کمانا ظاهر دې نه مراد دا چې وسوږي چې ګناه دې نه قادر چې ګناهونه کې دا مسل انبیاء علیه السلام د ګناهونو نه معصوم دي دا ورته چې انبیاء علیه السلام د صغائر او کبائرنا قبل النبوت بعد النبوت دا معصوم دي انبیاء علیه السلام ما سوا نو امت دا معصوم نه دي چې نه نو مراد د ظلم معاصی دي نو دا چې څوک چې ارتکاب د معاصی وداونه کی نو ځکه د ظلم صحابه کرام ورته شي غیر موجودي نو ځکه دې په مشقت کې پریوت نو ځکه دې وګورئ د معنا دا مخالفت شي مخالفت د شرع چې معاصی ګناهونه دین سو محبوب نبی صلی الله علیه وسلم دی یو د دې حدیث نه معلومه شو چې معاصی ګناهونه سره وکي د کفر نه ګناهونه باندې سره کافر کیږي نه نبی صلی الله علیه وسلم ویلي دا معنا چې مراد نه ده چې دا تاسو کوم دین ته نه ده بل دې حدیث کې کوم چې ابو بکر بن شیبه دا استاد دې سند چې څومره رجال دا ټول د کوفی اوسېدل همدارنګه په دې کې درې تابعین دي چې بعد د بعض نه روایت ده بجاره ټول کوفی دي بل درې تابعین دي اعمش راغلی دا تابعین ابراهیم راغلی دا تابعین نو دا هم تابعین او علقمه بن قیس دا تابعین دغه په یو سند کې چې یو راویان دی یو علاقی بل دې تابعین په جمعوي دا ډېر کم دا څنګه چې دا ملاوي چې دې تابعین دا ځای وایا وبه ما هذا ما جاء في الإسلام وواحد قال عيسى ووفي من ذلك أو قال هذا الذي جاء في الحديث الكريم قال أخبرنا مسلم أو قال أخبرنا أبو هريرة قال أخبرنا أبو إدريس قال أخبرنا أبو إدريس كل معي أعمل في هذا الإسناد قال أبو هريرة قال أبو إدريس حدثني ولا نبي عن أبان المسلمين حدثني ولا نبي عن أبان المسلمين عن الأعمش واسطة ثم سمعت منه يبدأ أعمش نهار كل بيت واقع देखिए इशारा हलूद सनद तक हलूद तक सनद दी वजना ये मां तर वेचरा करे अवलन अभी वो यो अबाने में तकलीफ हुआ अन तामश री और ये अभी और अबाने में तकलीफ वाला काश ثم سمعت منه احمد نفسه वाले के काश वो वाले के काश हलूद सनद तक د اشاره ثم سمعت منه د اعمش راوي محمد د لقمان حکیم نو ټول علما په دې متفق دي چې دا حکیم پیغمبر نو یوم اسود اکرام رضی الله تعالی عنہ هغه چې دا نبی او دا پیغمبر او دا خپل قول کې متفرد او ځکه چې راځي لقمان لابنه دین انعام یا مشکم دادین امدارنګه جو قرنین متعلق دا ویلي کې شوی هغه پیغمبر وذل قرنین لم يعرف نبيا فزل لقمان صحب عن ذلك جو قرنین پیغمبر امدارنګه لقمان دا حکیم دا حکیم چې دا حکمت الله پاک چاته ورکړي نو دیو جن خلوی چې دینو ډېر د مبالغه د وجنه د لقمان حکیم سره وګړو خبرې کوي د دې لپاره دوايي موجود دي لپاره دوايي موجود دي او د الله شان ته وره سره وفات کړل په خپل د دې په مرض باندې مبتلا شو ډېرې باندې ودرېدل نه ډېرې د تجاري او په دې مرض باندې مبتلا شو دا شاګردان او قرار
او چې څه نو تاسو ته تکلیف کیږي نه وخت باندې دی هغه یو ډېر د بوتو کې اثر چې اچولې د دوا کې الله چې کله اثر کې الله بوتو کې دوا اثر یا غي کوئی د پاره دی یو کوئی متوازن بلا کوئی تاسو باندې د حوض د حوض راځي چې دا یو کوئی حوض ته وچول د وګټول منجمد شي کولی مستی ټول حوض کله شي مستی حرکت نه کوي د شاګردانو ته چې تاسو ډېر کوئی فرما او په دې وړه کې د تاسو اثر د الله په اثر نه او دې وی کوئی قوت دار چې حوض یې راټول مستی لري ولکه ګډه ته اټوم اسپل د نتیجې ګډه منځمه دی نشي د الله په اثر نه ځکه دا حکیم دا لقمان حکیم دی لیکن نبی نه دی په دې باندې کتاب دی د اکرام رضی الله عنه ما سوال ټول کړی دی دا پیغمبر اللهم صل وعلى آله وسلم